پاری پور جیل کې عمر 73 کې نو د اختر راغی وړو کې اختر دی قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې راغلی چا پسې څه راغلی چا پسې څه راغلی مونږ کې یو ملګری و هغه پسې چرګان راغله هلک غوړو چې چرګان راغله نو سهار زه د هغې بارک ته ورغلم چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي نو ما هغه ملګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې چارسدې و ډېر ټوکي و دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسمات یې ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه دي ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس ترې راووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا ویلې ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ یې ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته روځو هسې سیل کوو پام غلطه و چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې ملا سره ما سړی توب زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرول چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه موږ دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان له ځان جوړ کړي وروستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل او دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي چې په کلي ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې شوي چې سپي ورپسې شوي چا ګیدړ نه یې غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني
زمری اورزه ګیدړ او میلو راوغوخته چې راشي رورولي جوړو میټینګ ده اغي چرال زمری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو ګیدړو میلووي چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرېده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته وي ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خرب اوسو خوري دا اوسه به غرمیله او خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک